پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عجبه خبره کړې پر دا خبره غوږ سره ونیسئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د الله رب العزت چې کومه قضا ده فیصله ده د هغه څه علاوه الله رب العزت چې کوم تقدیر په تقدیر کې فیصله کړې د هغه څه علاوه زما د امت اکثر مړي به له نظره کېږي. نظر به سي نظر بد چې کوم بلل کېږي نظر سي له هغه نظره به مړي. پوهېږئ په دې خبره سر راسېږي. د الله رسول فرمایي اکثر من یموت من امتي بعد کتاب الله وقضائه وقدره بالانفس یعنی بالعین. اکثر از ما امت یو خدای الله فیصله د قضا ده تقدیر دی الله فیصله کړي هغه څه علاوه اکثر از ما د امت مړي چې کېږي یا څوک مړي دا به د نظره څخه مړي د نظره څخه. اوس یو سړی وایي چې اشنو قضا او تقدیر د جن وایستې نو چی شپاته سو نو خبره خو هغه خبره سو. یا اسانه مثال در کومه زموږ ته په دې وطن کې اکثره مړي دا د چی څه کېږي دا له جنګو کېږي دا له چی څه کېږي دا له اکسیډنټو کېږي. اکسیډنټو ټکر وشي څونه کسان پکې مړي سي. اوس که چا دا خبره وکړله چې دغه موټران جازونه ریلوې پلانۍ اکثره مړي چې د هغه په دې کېږي هېڅوک دا نور ته چې یا دا الله رب العزت په ازل کې لیکلی وو الله په ازل کې لیکلی وو اسباب هم لیکلی وو په ازل کې خو دا اسباب هم پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک به له نظره مړ سي. هغه څنګه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي انسان قبر ته رسي دا نظر او حیوان و کټوي ته رسي. ته په پوه شوې زما غوا زما اوښ زما پسه زما پلانۍ نظر سو ژر د چاړه ور باندې راواخسته لاندې کې بیا د کټو باندې کړله. دلته د الله رسول فرمایي حیوان و کټوي ته و دیګ ته رسي او بیا انسان قبر ته رسي. اوس خبره دا د عزیزانو زموږ په ښار کې سته مشتي په ښار کې ډېر سته نظر لري او په ځان پوه هم دی چې زه نظر لرم. داسې خلک ستا سره ناست دي و تا ته وایي ورته ګوره هغه ځوان وینې چې را روان دی ته ورته واوه دی خالي داسې دا نظر ور واړوي هغه سړی ځای پر ځای ګزار کړي. یو سړی راته ویلې موږ دوه ملګري سره ناست وو چا راته ویل زما ملګري ولاته ویلې ول هغه دوه القان چې په موټر سایکل را روان دي ما ورته وویل ورته ګوره چې دا ورته ویې کتل ځای پر ځای موټر سایکل واوښت دواړه خوټ سو دواړه زخمیان سو. دا ویلې زه داسې نظر لرم ته داسې نظر لرې. اشه د دې نظر دپاره اوس مخنیوی سته خدا مکه زه یم زما په سترګو کې الله یا ستا په سترګو کې الله دا شی ایښی دی نو موږ به څه چم کوو موږ به دا وایو ماشاء الله لا قوة الا بالله سبحان الله الحمدلله بیا الله پاک نه نظر کوي. دلته دا څومره بې وقوفه دی دا څومره بې عقل دی چې دی دا وایي چې زما په سترګو کې الله دا اثر ایښی دی او د هغه باوجود و چاته په دغه نظر باندې ګوري. ولې نظر حق دی. څوک ډېر خلک یې نه مني هغه وایي نو پلانۍ ولې نظر کېږي نو نه نظر کېږي نو چې نه نظر کېږي بس خبره خلاصه ده. ستا خبره زه په دې ځای کې منم چې پلانۍ ولې نظر کېږي نو ولې د محمد رسول الله د نه منم چې پلانۍ نظر کېږي. ما تا ته دوې خبرې پرتې دي. یوه خبره د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې زما د امت اکثره مړي دا به د چی څه کېږي دا به د نظره څه کېږي. بل سړی پیدا شو هغه یا زه نظر نه منم نظر نشته وروره پلانۍ دومره ښایسته دی دومره خوندور دی دومره پلانۍ دا ولې نه نظر کېږي. نو موږ وایو موږ ته دوې خبرې پرتې دي. یو د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ده بل ستا خبره ده. نو پر ما دې هم نشي شاباش چې زه ستا خبرې ته ترجیح ورکوم او د محمد رسول الله خبره شاته غورځوم. زما د ایمان او د اسلام دا تقاضا ده. اوس په دې خبره هغه څو ورځې مخکې ستې په یاد یې چې از موږ دلته بجلي به بار بار تلله په یاد خو مې وي واته جمعې مخکې بار به بجلي تلله. یعنی ما په خپل دا 21-22 کاله جمعه کې ما نه ولیدلې چې بجلي د دونه ولاړه سي او زموږ د خوا ترتیب نه برابر نو ټوټل بجلي ولاړه غږ نه رسېدی بیا دغه ساده بیان وسو خلکو تکبیرونه نه اورېدل. ډېر حیران سوم چې مال د دې وجه څه ده پوهېږم نه وجه څه ده. په دا سبب خبر سوم چې پلانی سړی راغلی وي انتهایی ډېر نظر لري او داسې نه چې دا بد سړی و دا ډیر ښه سړی و دا زه ډېر ورباندې ګران وم. ګورئ دا چې څوک د چا سره څومره مینه لري بابا و ادې د خپل زوی نظر کوي. بابا و ادې ته ډېر ښایسته ښکاره کېږي
و هر چاته د خپل موټر د خپل کور ډېر ښایسته ښکاره کیږي نو دغه سړی چې نظر کیږي یا په خپل ځان نظر کی یا د ډیر هغه محبت والا مینوال چې کوم دي د هغو څخه نظر سي ډیر بیا داسې بېوقوفه دي هغه څه کوي هغه راولاړ سي هغه وایي ګوره زه نظر لرم دا پلانې ته ګوره چې پر دا بله خوا یې راواړوم او پر دا بله خوا یې راواړوي هم نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو د نظر دعا وایاست زما د امت اکثره او ماته تقریبا ډیر کورونه را معلوم دي چې دا پلانې کور دا پلانې کور هیڅ یو مشکل یو غم ناڅاپه یو داسې مشکل راشي په ذوالجلال دې مې قسم دا ښایسته کورونه دا د خندا ډک کورونه دا په ځوانانو ښایسته کورونه دا آباد کورونه دا زورور مهمان نوازي و هغه میلمستیا او میلمستون والا شسترخانو والا بله ورځ داسې تباه سوي چې د ماښام پر ګوله قدرت نه لري د دې په وجه پوهېږئ یو خو هغه یې سړی تکبر و لویي وکړي الله یې تباه کړي یا تکبر نه کوي لویي نه کوي دینداره دي ښه خلک دي ولې دا سلو دا نظر سو دا نظر سو دا به راسره منئ دا خبره به زما سره ډېره کنفرمه بیا راسره منئ او دا ماته ته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث چې دی هغه ووایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ امام حسن و حسین دواړه ولیدل بیا یې دم ورباندې وکئ دم یې هم د نظر ورباندې وکئ او بیا یې دا وفرمایل چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دغه دم یو زوی اسحاق علیه الصلاة والسلام بل اسماعیل علیه الصلاة والسلام دغه دم ابراهیم علیه السلام پر خپلو دوو بچانو کړی و زه هم دغه دم پر دا خپلو دوو بچانو کوم دغه دم به زه درته ووایم اسانه دی اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامه بس دغه دعا ده بیا پر سکرین باندې شاید راشي دا زده کوي چې کور ته رالی پر خپل کور یې ووایه پر خپل ښایسته موټر یې ووایه پر خپل بچیان یې ووایه پر خپل اولاد یې ووایه پر خپل کاروبار یې ووایه بیا به څه شي بیا به الله پاک له نظر بده تا وساتي الله پاک به تعالی چې وساتي له نظر بد را وساتي یعنی دا خبره کنفرم ده عزیزانو دا یقیني ده چې نظر حق دی او ډیر خلک له نظر تباه سوي دي بیا دوی ګرځي په هسپتالو کې دوی ګرځي پر پیرانو پیر صاحب ورته وایي یو شی نسته ډاکټرانو ورته وایي یو شی نسته نو چې یو شی نسته نو چې شته محمد رسول الله موږ ته نظر راښولی دی چې دا نظر سوی دی یا یې ځواني یا یې صحت یا یې پهلواني یا یې قوت یا ښه ژوند یا ښه خندا یا ښه کاروبار یا ښه موټر یا ښه اولاد یا ښه کورنۍ دا نظر سي بیا پسې ولاړ سي بیا پسې ورک سي دا دعا به زده کوئ او دا به وایاست بیا علما فرمایي وایي تاسو چې کله خپل کور دی ولیدئ خپل ځان خوندار کې په عینه کې د ځان ته وکتل موټر دې د باندې راویستی په دا پوس ولې چې یاره ښایسته موټر لرم ښایسته کور لرم جهان راته ګوري قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایي پر خپل ځان یې چوکه پر خپل موټر یې چوکه الله رب العزت په د هغه حاسدانو هغه چې د کوم چا په سترګو کې زهر دی د هغو د زهره به الله پاک تا وساتي الله به ستا حفاظت وکړي نو دا کومه دعا چې ما درته وویله دا ابراهیم علیه السلام پر خپلو بچانو کړې وه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر خپلو لمسیانو او بچانو باندې کړې وه او ما او تا ته هم د هغه خبره ده زما او ستا دپاره هم د هغه سبق دی د هغه لاره ده د هغه لاره به خپله و